علیکم نئی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. سوات کې ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې درې خسته د ګلالي ماشومان ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول او بیا د هغوی لاشونه په پټو کې ډېر په بد حال باندې غورځېدلي شوي دي. دوستانو دا ماشومان اخر چا قتل کړل، بیا د دوی لاشونه چا وغورځول، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، نشان خامخا وخی چې زموږ خالیوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې ده چې په سوات چارباغ کې د یو کور درې ګلالي ماشومان ډېر په بد حال باندې مړه شول او بیا د هغوی لاسونه په پټو کې وغورځولی شول. دوستانو د دغه ماشومانو ګناه سوه، دغه ماشومانو اخر چاته څه ویلي وو؟ دوستانو دغه ماشومان خو تر اوسه پورې په خپله زندګۍ هم نو پېښوي، په څه باندې پېښ شوي هم نو چې مونږ څه کوو او څه نه کوو، خو بیا هم د دغه ماشومانو قتلونه کېږي. دا ماشومان اخر دوستانو دوی ته داسې کومه طریقه باندې نقصان ورسولی و چې دوی دغه ماشومانو داسې نقصان وکړو چې دغه ماشومانو زندګي یې ختمه کړه. دغه ماشومانو مور او پلار په زړه کې یو داسې سوري پیدا کړل چې هغه سوري به تر عمره پورې. دوستانو د مور او پلار واړه خسته خسته ګلالي ماشومان ډېر زیات بېدردۍ سره مړه شول. هغه ماشومان چې تر اوسه پرې د مور او پلار مینه نه وي ماته شوې، مور او پلار ورته سترګې نیولې وي چې زموږ دا بچي به غټېږي، زموږ د سترګو یخوالی به سازېږي، خو هغه بچي یو څو زناول کسان راپسې او دغه بچي ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي. الله دې وکړي چې د دوی قاتلان گرفتار کړي شي او بیا دوی قاتلانو ته ښه بدترینه سزا میلاو شي. د دغه شانتې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خالیوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.